ارباب امیر ایوب صاحب چې کوم دی دوه نیمې میاشتې وشوې چې زه ورپسې شوی یم چې ماله تاسو لږ ټایم راکئ همدغه تپوسونه ترېنه کومه خو خیال مې دا دی چې هغوی په خپل ځان کې خپله تیاره ویني نو ځکه ماله ټایم نه راکئ او که په خپل ځان کې دی تیاره نه ویني د کیمرې په سترګه باندې زه درته یم چې ارباب صاحب شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو مینوالو او مسافرو یارانو دوستانو السلام علیکم دلشاد خاکسار یو ځلې بیا تاسو ته د اورمر نیوز افیشل د طرف نه مخاطب دی سره د خپل ټیمه د اورمر بالا سټاپ ته راغلیو د دغه ځای چې کوم دی مونږ ته څو کرتې دا وینا وشوه چې تاسو لږ راشئ دلته کې مونږ ته ډېر سخت تکلیف دی دغه د اورمر بالا د سټاپ مونږ روډ کلی ته راکو شوی دی دغه انتهایی وران ویجاړ پروت دی اپنے مدد آپ کې تخت مونږ په باندې خپلې خوارۍ نه کوو اوبه په باندې راځي او هغه چې کوم دی مونږ له بیا ورانوي دوکانونو مخې چې کوم دي هغه ټولې سیلاب او ډن ولاړې دي د اوبو نو مونږ سره اوسئ تاسو دلته چې کوم دکانداران دي او د دې ځای کوم کسان دي هغوی سره مونږ خبرې اترې کوو چې هغوی څه وایي مونږ سره اوسئ مینوالو د دې اورمړو سټاپ کې چې کوم دکانداران دي هغوی سره مونږ خبرې اترې کوو د هغوی نه تپوسونه کوو چې په دغه هکله باندې د هغوی څه رایه ده السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی شاهین شاه شهنشاه دلته کې ستا کاروبار څه دی دا سنیټري هارډویر دی جی سنیټري هارډویر دا دلته کې چې دا کوم حالات جوړ دی د دې په هکله باندې تاسو مونږ ته څه وایي یاره دا خو مونږ خدای شته دا خپله خرچه وکړه دا دی درې څلور ټرالۍ مې راوړي د کلي هر یو مشر په دې باندې راغلی دی بل ورځ یو کس په موټر سایکل باندې سور وم د کلي مشر و شاته نمنې په خټو باندې څښا شوه خو دا سور هم خراب نه کړو چې یاره دا لاره خرابه شوي ده څوک تپوس کول والا نشته دی نه کوي څوک دغه نه راځي دلته اورئ او بس دغه خبرې دي نو اوس تی وینې ګورئ احساس په دې خلکو کې نشته دی او که نه لاپرواهي د څه وجه نه نه بالکل بالکل احساس پکې نشته او داسې وخت یې رول دي لکه د زناورو په شان ډېر مشران په دې لاړو راغو چار دې تا ښیي چې تا تپوس وکړو که نه دلته اړو څوک راغلي نه دي ټول په دې لاړو دا مشران په دې لاړو ښه تکړه تکړه خلک بټۍ نه دي یاره دا منې که دې که چا د بټۍ نه چېرته یو ټالي روړه هم چا نه ده راوړي دا اوس مونږ کتل ستاسو د ورور نزاکت شاه لګیا و دغه ځای کې د اوبو له رو ورکولو په بیلچۍ باندې دلته کې دا سرخي او دا روړه چې کومه ده دا تاسو ته چا چولي ده دا مونږ په خپله چولي ده په خپلې خرچې ما چولي ده په خپله مه راوړي ده څوک ته وایي چې دا ما راوړي ده مونږ راوړي ده او چې بعد باران شي نو بیا دوکانونو سره چې کومې اوبه ولاړي ډېر اندازتن خبره داسې ده چې د دې کلي زنانه ټولې راوځي موږ په د خپلو سترګو لیدې پکې راپرېوتې الله ګواه دی او دغه شان خبرې دي نو مینوالو د شهنشاه چې کوم دلته کې د سنیټرۍ سټور دی د هغوی خبرې تاسو واورېدې تاسو مونږ سره اوسئ دلته نور ملګري دي دکانداران دي د هغوی نه هم تپوسونه کوو مونږ سره مینوالو بل یو دکاندار ولاړ دی همدغه لارې باندې دکان دی هغه سره خبرې کوو چې د هغه رایه څه ده السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی ګله جواد احمد جواد احمد دلته ستاسو دکان دی دلته چپړو دکان دی جی
چپلو دکان دی دا دلته کې چې دا کم حالات دي د دې متعلق تاسو څه ویل غواړئ څه تکلیف درته شته دی خانجي تاسو خپله ولید چې دغه شان تکلیف دی لاره ده پوه شوې زنانه پیزې راځي درزونه خوري او ګاډي هم پیزې راځي او بله دا چې دا هم په چندې رغه کړی سل 200 خپلو کې راټولې کړي هم څوک یې مني څوک یې نه مني پوه شوې په چندې هم ټول کړی دی او دې کې بس دغه شان حال دی خپله وینې جي د دې واکدارانو نه او د دې کلي د دې ورمړباله کلي د دې مشرانو نه خو به تاسو ګیله لرئ نو بس حتما به یې لرو ځکه چې ښه غټ خلک پیزې راځي ښه خپله ویني الله سترګې ورکړي تاسو د دې دکاندار خبرې هم واورېدې او تاسو مونږ سره اوسئ مخکې ځو بل یو دکاندار دی هغه سره هم خبرې کوو مینوالو بل د دغه لارې یو دکاندار مونږ سره ولاړ دی د هغه نه تپوسونه کوو چې د هغه رایه څه ده په دغه هکله السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نوم دې څه دی نوم مې پهلوان مصری پهلوان مصری دلته څه کار کوي دا سیکلو کار کوم سیکلو کار کې دا څومره وخت نه کېته یاره د 35 کالونه خو دلته یم زه 35 کال ها پهلوان مصری صاحب دلته کې چې دا کوم حالات دي د تاسو د دکانونو مخې ته په دغه حق لبانې تاسو څه ویل غواړئ څه تکلیف درته شته نو تکلیف خو دا تکلیف در شته دی دومره تکلیف چې نن نه تقریبا دا 20 کاله مخکې چې ما دا دکان دا روډ اوچته و دکان تنګي ټیټیږي روډ اوچته و دکان ټیټیږي دوه پیرې ما دا دکان وسپړه د دې د وجې چې روډ راجګیږي د دې اوبو غمیس مشکل چا حل نه کمنګتا دا روړه چې راوړی او دا سرخي راوړی او دا دلته کې چې وي دا په څه ترتیب راوړی دا بس داسې راوړو چې بس چنده منده او څه چاته سوال کړی او څه کله به لاسګاډي کې راوړې څه په چنده راوړې چاته سوال کړی بس دغسې کوو نو نیمه ګنټه نیمه ورځ دغه کې روډ کې دغه کې لګې اوبو کې او نیمه ورځ دکانداري کوو مینوالو د مونږه د اورمړباله کلي چې کم مین سټاپ دی اورمړباله سټاپ چې ورته وایي په هغې کې تاسو د دې دکاندارانو د دکانونو مخې ته چې دا کم مشکلات رپیښ دي دغه هم تاسو د کیمرې په سترګه باندې وکتل د هغې خبرې مو هم واورېدې تاسو مونږ سره اوسئ یو دکاندار بل ګورو هغه سره خبرې کوو چې د هغه رایه څه ده مینوالو دلته کې بل یو ملګری مونږ سره ولاړ دی چې په دغه لاره باندې د هغه روزګار دی هغه سره خبرې کوو چې د هغه رایه څه ده السلام علیکم وعلیکم السلام زما ټولو مینوالو ته او دې ته خواست دی السلام علیکم بشیر کا چې دې کې دا ګاډي او زنانه په دې لار باندې ځي راځي او د خټو ته تاسو کتی شئ او دا لار تاسو لیدی شئ د دې ټول کاروبارونه خراب دي د اوبو ډېر زیاتې په دوکانونو وروړي او خلک هم پکې خرابېږي زما تاسو دا خواست دی چې د دې د تپوس څوک هم نشته د دې تپوس وکړئ زموږ د علت ته وګورئ دکان ون خراب شوی دی او اوبه را روانې ډېر زیاتې روزانه راځي داسې نه چې یو ورځ او بله ورځ راځي دې سره د تاسو د روزګار باندې ساسرات پرېوځي او جی خامخا ځکه چې دې خوا څوک هم نه راځي سړک د پاسه خوازي راځي او دې خوا څوک هم تکل نه کوي خټې دي او هر څه پکې ګنده کېږي څوک راځي چې یاره تاسو له د دې د حالات چې کوم ګوري هغه خلک هم په دې باندې ځي راځي د دې حلقې چې کوم واکداران دي د دې کلي کوم واکداران دي دلته څوک راځي دا پرسان کوي که نه کوي نه جی بس اوسه پورې خو چا هم تپوس نه دی کړی او موږ دا خواست دی ټولو ته چې جی تاسو خامخا ته دې مخنیوی وکړئ او جی مینوالو د مونږه د اورمړباله سټاپ ته چې کومه مین لار روتې ده په هغې کې که دلته کې مونږ د خپله کیمره ولګو دلته کې د زنانو اوس هم تا ما ته چې کومه زنانه ښکاري ماشومه ورسره دا غر روانه ده او په کوم تکلیف کې په دې باندې راځي نو دغه زنانه تاسو ته مونږ نشو خولی هغوی چې کوم تکلیفونه دي بل د مونږ یو ملګري په دې کې خبرې وکړي چې زنانه پکې کله کله راپرې هم ځي بل د دې ځای چې دا کوم دکانداران دي دلته کې څه داسې خلک دي چې هغوی افغانان دي هغوی مسافر دي دلته کې ځان له یو روزګار روان کړی دی ارباب امیر ایوب صاحب چې کوم دی 2 نیمې میاشتې وشوه چې زه ورپسې شوی یم چې ما له تاسو لږ ټایم راکوئ همدقه تپوسونه ترېنه کومه خو خیال مې دا دی چې هغوی په خپل ځان کې خپله تیاره ویني نو ځکه ما له ټایم نه راکوي او که په خپل ځان کې دی تیاره نه ویني د کیمرې په سترګه باندې زه درته یم چې ارباب صاحب سوال درته کومه تاسو مونږ له لږ ټایم راکئ اجرې له ورشو په اجره کې نه چېرته په غم ښادۍ کې مونږ سره نه میلاویږي کسان مو ورپسې کړي دي چې دا کم ځای لم راشي مونږ ته سوال جواب وکړي چې د دې نه یو څو تپوسونه وکړو چې کال ورته وکړو نو په کال را سره نه میلاویږي مونږ ته پته ده چې ستا زمونږ د سوال جواب چې کوم دی نو تا سره دغه دی چې په داسې حکومت کې راغلي چې مونږ له کار نه راکوي مونږ له فنډ نه راکوي خو خپله اجره مه پرېږده ته دغه خپل اجره کې کېنه چې د ما د دې کلي او د ما د دې حلقې دا خلک چې کوم دي دا تاسو د خپل مسایل در وړي هغوی ته هغه ځای کې خبره خلاصوه نو چې سبا له بیا
سرټټي دی ته ناسې دي خوارانو غریبانانو ته د دې کلي دی روزګاري خلکو ته نو ښه دا ده چې دوی ته د خپلې سترګې هسکې کوي دغه د ورمړ بالا چې کومه مین لار ده مهرباني وکړئ په دغې باندې نظرثاني وکړئ او دا مونږ چې دا کم د کیمرې په سترګه تاسو ته دا کم تکلیفونه د دې خلکو وښول په دې باندې عمل درآمد وکړئ مونږ سره د ورمړ بالا کلي ویلج ون یوت کونسلر چې کوم دی هغه ولاړ دی د هغې رایه ګورو چې په دغه حق باندې هغوی څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام دلشاد بھائی تاسو ډیره مننه چې تاسو د مونږ د ورمړ بالا د سټاف چې کوم دی دومره معلوماتو کو چې آیا دا روډ په څه وجه چې کوم دی دغه شان دی خراب دی خو دلشاد بھائی مونږه د تاسو خبرې هم واورېدې مونږ چې کوم دی د دوکاندارو خبرې هم واورېدې دا کوم مسله چې مونږ د روډ دا نو دا اول نه اول خو د مونږ د ټول ملک څومره چې مونږ روډونه وینو نو اول غلطي چې کوم دی دا د روډونه چې دې سره نوکاسي نه وي او بیا چې په داسې حالاتو کې نوکاسي نه وي نو بیا چې کوم دی نو مونږ چې کوم ناوې دي دوکاندارانو چې کوم ناوې دي هغه ناوې چې کوم دی روډ ته دي دوکاندارانو که خپلې څه اوبه وي د خپل استعمال هم ټولې روډ ته راوځي نو په دې وجه سره چې کوم دی روډ خراب شي بیا مونږ چې کوم دی نیګیټیو پوینټونه استعمالو چې کوم دی را زنانه پکې راله را پرېوته مشر سړی پکې رالو را پرېوتو او بل دلشاد بھائی دا کم مسایل چې زموږ د دې روډ ده نو دا مسایل زیات تر دې داسې مثال یو سړی یو 2 کمرې جوړوي او هغې له چې کوم دی هغه 3 پیپ یا 4 پیپ انچ لګوي که نه نو هغې وایي چېرې ما اوبه په اسانه باندې ځي د مونږ مسله د دغې لښتي ده که تاسو لږ غوندې دا موبایل خمزه بی واړولو دې لښتي ته دا تیر صوبایي حکومت کې چې کوم دی جوړ دی پی ټی آی نو دغه شان دی دا چې کوم دی مثلا تنګ دی مثلا 12 انچ پیپ دی او دې کې اوبه چې کوم دی 20 انچ راځي نو خامخا مسله جوړیږي نو دا مسله مونږ ته صرف د قومي لښتي نه جوړه ده که چیرې د هغې وخت کې زمیندارو یا دا دوکانداران موجود وي او دی چې کوم دی دا غور کړی وي چې مونږ له چې کوم دی دا پیپ غټو لګوئ نو نن به دا مسله نه وه اوس که مونږ دې کې مینې ایم پی آی ګرمو نو اول ګرمي چې کوم دی دا مونږ ګرم یو چې مونږ په دغه حالات کې نه دوکانداره راغلی دی ودرېدلی چېرې دا روډ جوړېږي مونږ له چې کوم دی پیپ غټ واچوئ یا راله ډبل واچوئ نه زمیندار راغلی دی اوس چې کوم دی مونږ څه دغه یي مونږ چې کوم دی دو باندې راته پوښ چېرې دا د مینې ایم پی آی کار دی مونږ کې هم غلطۍ نه دي زید صاحب یو تپوس کومه داسې که د کلي دا کونسلر چې کوم دی دا ناظم چې کوم دی دا صدر چې کوم دی دا د یو سی دا ایم این ای چې کوم دی دا ایم پی ای چې کوم دی دا خلک د څه دپاره منتخب کیږي او بیا په تاڼۍ کې سیچو چې کوم دی او ډي سي پي چې کوم دی جی ایم چې کوم دی د ګیس د دفتر ټیک شو د وافډي دفتر چې کوم دی بیا داسې ډي سی صاحب چې کوم دی دا خو چې د کلي یو مشر هغې تر غوږه پورې اواز ورورسوي په دغه مسایلو پسې بیا هغه خلک راوچت شي نو مونږ خو وینو ګورو که نه چې دا خو د دې حلقه د حلقه خو یتیمه ده دې په حق له تاسو څه وایي بالکل دلشاد بھائی تا خبرې صحیح دي خو بله خبرداره اوس که مونږه د کلي کم بلتیادي نمایندګان دي اول په ګزیمه نو مونږ سره تر هغې پورې واکي چې تر کومې مونږ سره دی اډر وي یعنې مونږ بلتیادي نظام چې کم دی مثلا 2019 کې ختم دی مونږ سره نه فنډ نه وي خو دومره یي چې مثلا د کلي صدر چې کم دی که هغه د پی ټی آی وي که هغه مثلا د این پی وي یا د نورو پارټو وي ای چې کم دی اواز اوچتول حق یې سره شته دی نور سره چې کم دی هم شته دی او په دې ذریعې سره چې کم دی مسایل حل کېږي چې مثلا صدر لاړ شي نور کسان نمایندګان لاړ شي چې کوم تنظیم سره وي یا هغه پارټۍ سره وي خو دلشاد بھائی د دې روډ خبر ته کوم چې دا د مونږ صدر احسان الله ما ته خپله په ځاني چې کم دی ویلي صدر احسان الله چې دا مونږ له خوشدلهان 3 کیلومتر روډ را کړی دی او اول نه اول چې کوم دی مونږ هم دا روډ لیکلی دی خو به صرف دومره خبر چې یا به پانډې شو شوی نی یا به نوره مسله وي او انشاءالله چې کوم دی زه امید لرم چې تاسو د دې سوشل میډیا په ذریعې سره د مونږ د اواز به چې کوم دی ورسي او دې باندې به کار انشاءالله زر شروع شي ډیره مننه زید صاحب مینوالو خبرې که په دې باندې هر څومره هم وشي خو زه به دغه خبره وکړم او کوم د نظر خاوندان چې دي او هغوی ته دغه د مونږ مین د اورمړ بالا کلي مین لار چې کومه ده چې هغه د اورمړو سټاپ ته راوتې ده او په دقه لاره باندې د ما په دغه اورمړ بالا کلي کې غم خادی له مړي ژوندي له د هر کلي نه چې کوم دی کوم خلک راځي کوم میلمانه راځي هغه په دقه لاره باندې راځي نو دا نن چې د دې لارې کوم حالات دی او په دې باندې د ما کلي ته کوم میلمه زما راځي د بل کلي نه نو د ما دپاره ډېره باعث شرم خبره ده او کوم خلک
که په دغه څیز باندې نه پوهېږي یا په دغه شرم باندې نه پوهېږي نو هغوی ته زه د خپلې کیمرې په وساطت سره دا سوال کوم هغه که د ما د کلي مشر دی هغه که د ما د حلقې مشر دی هغوی ته زه ډېر په عاجزۍ سره دا سوال کوم چې په دغه اورمړباله په دغه لار چې کومه ده دې باندې نظرثاني وکړئ دې باندې لږ کار وکړئ په دقې باندې د مونږ افغانان رونه پراته دي مسافر کسان پکې پراته دي د دې کلي خلک پکې پراته دي په دغې باندې د هغوی روزګار دی د دغه لارې په دغه سره او دغه د اوبو د لاسه چې کوم دی او د لارې د جوړوالي د لاسه چې کوم دی د دغو دا روزګار چې کوم دی دا متاثره دی نو مهرباني وکړئ دغه څیز چې کوم دی دې باندې نظرثاني پکار ده په ډیره مینه خپل کوربه دلشاد خاکسار له اجازت ورکوي سره د خپل ټیمه په لوی الله مسپارم السلام علیکم